ها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب جميعا ورمنګ دا خبره کړي وکنه چې افعال شرعیه او افعال حسیه افعال شرعیه چې په شریعت کې کوم معنی د مخکې وي او په شریعت کې دراتلو نو څه بدل شوی دي او افعال حسیه چې دغه معنی په شریعت نه مخکې څنګه وي ورستو مخ شان دي نو افعال شرعیه نه نه چې دا زموږ په دې باندې قبیح لغیره ده او دا دغه په دې باندې د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ په ځمانه قبیح لعینه دي کله افعال حسیه نه مني او کله افعال شرعیه نه مني ځکه هو چې اصل قبیح لعینه ده نو قبیح لعینه جرنده بده کی موږ وایو د افعال شرعیه نه نه چې کوم راغلي دا نو دا د قبیح لغیره د وجنه ده ځکه په افعال شرعیه کې قبیح لغیره نشي او قبیح لعینه شي نو بیا به د بنده اختیار جرنده با ختم شي بدیږي او د نه په ځای باندې با نفي بشي او نسخ بشي او په دې باندې بیا د دین ودا خبر راوته چې څومره افعال شرعیه دي د اصل په اعتبار سره جایز دي او د وصف په اعتبار سره نه ناجایز دي د وصف په اعتبار سره لکه بیا فاسد ده نو بیا خو د خپل ذات په اعتبار سره جایز ده خو د دې شرط د وجنا پای کې فساد راغلی دا چې د صوم یوم النهر د روزه دا خو جایز ده خو د یوم النهر کې دراتلو د وجنا اعراض عن ضیافت الله پکې راځي نه اعراض عن ضیافت الله د وجنا د دې کې دا خوب راغلی ده نو دا بلګه مفید د ملک چې کله قبضه په دې باندې وشوله اوس په دې باندې اعتراض دا دی چې لکه تا دا خبر ورکړل چې افعال شرعیه نه چې کم نه هیله نو دا به قبیح لغیره وي یعنی د اصل په اعتبار سره وجایز وي او د وصف په اعتبار سره ناجایز وي نو زه به تا د یو څو به وخیمه لکه بیا د مزامینو بیا د ملاقیح او د آزاد سړي بیا او دغه شان نکاح د محارم سره نو دا افعال شرعیه دي ځکه بیا د خپل ذات په اعتبار سره جایز ده نو بکار خدا وا چې دا لکه تبع قبیله غیره وصفن سره دا لګولې وي او حال لري چې بیا د آزاد سړي بیا د مزامینو بیا د مزامین او ملاقات مخکې ویل شوی دي مزامین دې ته ویل کېږي چې ته لکه د دې نر ساروي نر یعنی مادن نر کم چې دغه نارینه پکې چې د هغه نارینه ساروي د دې په نطفه کې چې کم ساروي دا کم بچی دی نه هغه بچی ما پته باندې خرڅ کړی او په مزامینو کې دی چې دې ماده ساروي په خېټه کې چې کم حمل له نو حمل مې د باندې خرڅ کړی دی د مزامین او ملاقات وي نو دا به خو په کار نه چې بریګه قبیله عین لغیره شي حال نه چې بریګه قبیله عینه ده نو وایو چې دا شریعت کې د سره اړو به ویل شوی نه ده ځکه بیا د موجود څه کیږي او دا معدوم دی شیخ د سره شته نه دای بیا دا چې د آزاد سړي بیا نو بیا د مال کېږي آزاد سړی مال نه دی دا شان د نکاح خو دا چا سره کېږي چې کم محارم نه غیر محارم او دلته دا محارم نه دي سره نکاح کېږي نو دلته چې الله پاک دې منع کړی دا نو دا نه نه بلکې نفي ده نه بلکې سره نفي ده او نسخ ده نسخ بیا چې اول یو حکم په دین کې جایز وي بیا ورسره بدل شوی نو دا بیا د مذهبینو بیا د ملاقات یا د محارم سره نکاح په مخکې دینونو کې جایز و د پیغمبر اسلام په دین کې دا منسوخ شوی ده وګوره ورته ثم ها هنا سؤال مقدر بعدل دغه یو سوال مقدر دی علی ابي حنیفه رحمت الله علیه بین امام سیمانی اوادر ان بيع الحر والمزامين والملاقيه ونكاح المحارم من الافعال الشرعيه چې بیا د آزاد سړي بیا د مزامین او بیا د ملاقيه او نکاح د محارم دا افعال شرعیه ندي ما انها هنا لم يقع سند دې لګینه دی واقع شوی دا په قبال غیره باندې بل على القبه لعينه عندكم بلکې ساو به باندې خدا قبیل عینه دي نو دا هم افعال شرعیه دي نجریګه قبال عینه دا زنګ بری کې ولیدا فاجاب عنه المصنف رحمه الله عليه مصنف هم جواب ورکړه فقال فرمای والنهي عن بيع الحر او نهي دا آزاد سړي د بینه او د مذاهب او د ملاقيهونه ونکاح المحارم نکاح محارم مجاز عن نفي ودا د نفي نه مجاز ده یعنی دا نه نه بلکې دا څه شی ده نفي ده فالحر عام وحر لنا عام ده ان يكون حر الاصل او حر العتاقه چې دا که حر اصلي یعنی د اصل په اعتبار سره ازادي د مور بلانه پیدا شوی آزاد ده یا حر عتاقت ده حر عتاقت دې ویلږي چې یو کس غلام ده او خپل مالک آزاد کوي ته حر عتاقت وي
والمزامين مزامين څه ته مزامين جمع مضمونتين هو ما في اصلاب الاباء اصلاب يخرج من بين الصلب والترائب منی چې نن د سړي جمله او د خزو د سینې له مېز راوځي نو دغه تصل ویلېږي یعنی په دې درې نر ساروي په دې نطفه کې د نطفه کې په دې املا کې چې کوم دغه دي نديتا سروي دار من رسوم والملاقي جمع ملقوحة ملاقي جمع ملقوحة وفيما أرحام الأمهات جلميان برحمون كسيئة مراد والمحارم عام أو محارم عام دي من أن يكون حرمة القرابة كحرمة قرابة حرمة قرابة لك مور دي وي خور دي وي لور دي وي ترور دي وي أو حرمة المصاهرة يا حرمة المصاهرة وي لك د خزي خور د باندې حرام ده د خزي مور د باندې حرام ده د خزي لور د باندې حرام ده وبالجملة بالنفي النهي عن هؤلاء محمول على النفي بطريق المجاز لبري ټول کې دا نهي چې دا محمول لا په نفي باندې په طریقې د مجاز سره يعني دا نفي ده ومجازا هغه ته نهي ویل شوی ده فكان نسخا دا نسخ ته لعدم محل ذکر محل پاتې نشو فكان هذا النهي كله نسخا واذا نهي ټول چې دا نسخ ده نسخ معنی منسوخ لشوی ده للمشروعيه دي د مشروعیت لپاره نسخ ده لعدم محل النهي ځکه چې د نهي لپاره محل نه پاتې شوی نهي لپاره موږ وی کنه چې نهي محل به وي نو باندې اختیار به پکې او تبه راو کینو په دې کو سره ده نه ولی دغه اذ محل البيع هو المال ځکه د بيع محل چې نه هغه مال دی وهؤلاء ليسوا بمال او دا څه مال لري آزاد سره دا مال نه لري دغه شان دي نطفه او حمل نو دا مال نه پرې موجود څه شته نه او محل نکاح چې دا محللات دي محللات یعنی کوم چې حلال کړی شوی غزري وهن محرمات من زوج او محررات دي محرمات يعني حرام کړی شي په نصره حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم نن الله پاک بیان کړی وذل کې وای دا نسخ سره وړل وفي ايراد لفظ النسخ بعد النفي اور اول لفظ د نسخ رسول نفینا تنبیه علی ترادفهما ها هنا دا تنبیه په دې معنی چې نفي او نسخ دا مترادف الفاظ دي ويمكن ان يكون نسخا اصطلاحيا او ممکن ده چې نسخ اصطلاحي مراد وي نسخ اصطلاحي چې لاول یو څه جایز وي او بیا هغه منسوخ شي بدل شي نو دا د دې نسخ اصطلاحي دا جوړيږي خو په دې شرط باندې چې تکلوي چې لاول د سنونه جایز وو یعنی بیا د حر از جایز وو بیا د مزامین او بیا د ملاقيه جایز وو نکاح د محارم سره جایز وو خو منسوخ شوی دي یا په اسلام په حواله کې او یا په مخکنی دینونو کې ان رفع العبادة چې رفع د اباحت الاصليه ورفع ما في الجاهليه او یا او چتول داغه سری کوم چې په جاهلیت په زمانه کې یا په شرائع سابقه کې یسمى نسخ دیتا نسخ وي لان بيع الحر ذکر بيع عدل سری كان في شريعه يوسف عليه الصلاه والسلام کې دا جائز و وبيع المزامين والملاقيه كان في الجاهليه او بيع د مزامين او بيع د ملاقيه دا جائز و په زمانه جاهلیت کې اوس چې دا منسوخ شوی دا ونکاح بعض المحارم او بعض المحارم او نکاح بعض محارم سره کان فی الجاهلیت د جاهلیت په زمانه کې جایز و او بعضها فی الادیان السابقه او مخ په بعض دینونو کې یعنی آدم علی السلام په دین کې دا ترنده د خپل محارم سره نکاح جایز او خوځ دا مشروع اوس دا منشوی واو شو به معنی ها وقال الشافعي وبه دا بل خبر شروع کیږي چې امام شافعي رحمۃ اللہ په ځوانه کافعال شرعیون نفي او کافعال حسیون من نفي او دا ځوانه ترنه دا با قبیل عینه به سبیل لکه پوه شو به معنی دا په پرونی سبق سره دا خبره ټکتا چې په پرون سبق کې موږ دا خبره کړو چې افعال شرعیون نه چې دا قبیل غیره نو قبیل غیره لپاره دا چې دا افعال شرعیون کم څه نه راغله نو دا مشروع اصله او غیر مشروع وصفه نو موږ برته دې به وخیو او دې کارونه برته وخیو چې افعال شرعیه دي او قبیل غیره په کې نشته دا وګورئ معنی سو به معنی هم قبیل عینه دي لکه بیا د اذان سره بیا د مزامین او د ملاقيه او د محرمات سره نکاح نو موږ دلته کې دې دا نه ویل شوی را مجازن نو دا باطل کې نفي او نسخ ده بیا نفي او نسخ د بل سره مترادف الفاظ دي واښو به معنی واړو شابه زر کوي